د ګردو پترې وي، کاڼې وي، زخم وي، تکلیف وي، درد وي، چې څومره هم مسایل وي، د دې ټولو نه د خلاصي دپاره درته یو بهترین او اسان عمل ښیمه، دا چې څومره خلکو ته مونږ ښودلی دی الحمدلله د ټول هغه تکلیف چې دی ختم شوی دی. نن غواړم چې تاسو سره هم د دې ملګري په واسطه باندې شریک کړم چې دې تپوس وکړو، نو موږ ته هم دا خبره رایاده شوه د ګردو څومره تکالیف چې وي کوم چې ما ذکر کړه، د دې نه د خلاصي دپاره بهترین او اسان اعمال دا دي. نور دوایانې مویانې هغه ستاسو خوښه ده، کوئ نه کوئ، ډاکټر ته ځئ نه ځئ، خو دا عمل به لازمي کوئ. عمل ډېر اسان دی، مختصر دی. قرآن کریم کې الله د هر مرض شفا اچولې ده. په قرآن کریم کې بیا 6 مخصوص آیات شفا دي، د شفا آیاتونه دي. دغه آیات شفا به تاسو را پیدا کړئ. هر امام او هر قاری صاحب ته دا پته وي، او زه کوشش کوم چې تاسو ته دلته په دې سکرین باندې را یوځای کړم، را جمع کړم او تاسو ته وښایم. آسان مختصر واړه واړه آیاتونه دي. دا 6 آیاتونه چې را پیدا کړل، په دې باندې به ځان ته اوبه دم کوي. بهتره دا ده چې یو قاری صاحب چې د هغه تلفظ د قرآن صحیح وي، چې هغې دم کړي، نو بهتره به یو عالم دم کړي چې تلفظ یې صحیح وي، د داسې عالم. بل دا چې په دې باندې به اوبه دم کوي، 41 مرتبه به دغه آیات شفا آیاتونه چې کم دي دا 6 دا به ووایي، 41 مرتبه به دا آیاتونه ووایي. بیا به د هغې نه پس اوبه راواخلئ، په دغې آیاتونو به یې دم کوي، بیا به په دې خپله زندګۍ کې نورې اوبه نه څکئ، دغه دم کړې اوبه به څکئ. یو دویم دغه 6 آیات شفا آیاتونه به راواخلئ، مختصر دي، واړه دي. دا به په یو پلیټ باندې یا په یو جام باندې چې تاسو په هغې کې اوبه څکئ، په هغې باندې به په داسې قلم باندې ولیکئ چې د هغې قلم رنګ ځي، نښلي نه، لکه عارضي وي. په داسې قلم باندې به سره د بسم الله دغه 6 آیاتونه ولیکئ او په دغې جام او کټوري کې به اوبه څکئ. بیا چې هغه میټاو شو، بیا به یې پکې ولیکئ، بیا به پکې ولیکئ، انشاءالله العظیم د الله په فضل سره. ځکه الله شفا ورکوونکی د تکلیف مصیبت الله راولي او الله شفا ورکوي. د الله په فضل سره به ستاسو د ګردو تمام تکالیف چې دی دا ختم شي په لږو ورځو کې انشاءالله. خو یقین ساتل او عقیده مضبوطه ساتل دا لازمي دي. عمل به د ټیسټنګ دپاره نه کوئ چې ودرېږه دا یخ دی که ګرم دی، دا خوند کوي نه کوي، دا کار کوي نه کوي، دې نه یقیني به کوئ چې یا الله دا ستا د قرآن آیاتونه دي، ستا کلام دی، ستا د کتاب آیاتونه دي، او په دې باندې زموږ ایمان، زموږ عقیده، زموږ یقین دی چې په دې سره به الله موږ ته شفا راکوي. نو دا په دې یقین سره تاسو وکړئ، انشاءالله بیا تماشه